बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। दा बटोल वाये खा पर एकदम अमनन। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, पंजोस काल उशु चिस्तड़े शु दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा करे। यौ शे पाते हो यौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जायर। जाबिर बादशाह ता यो हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे। अगर हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बोटो से पवख की पूरा करे दे। जमा दीदानो नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आजादाई वरज़ दा 55 काल उशु। उस पदगा वरज़ बांधे अल्लाह पाक पदे मल्क से मेहरबानी करे वा। अल्लाह पाक पेदा मेहरबानी करे वा चे दामल के द अंग्रेज ना खलास करो और मुसलमान ते पलास के वर करो। और आगाज द आजादाई दा शेखुल हिंद करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना मदनी करे हो। आगाज द आजादाई मौलाना अबुल कलाम आजाद करे हो। आगाज द आजादाई मुफ्ती किफायतुल्लाह करे हो। आगाज द आजादाई द अंग्रेजानो द वरकोलो आद देवबंद नशवे हो। बिया पे खबर के आगाज द आजादाई मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई मुफ्ती अब्दुल कयूम दी करे। द अंग्रेज द लानत ना अल्लाह दामल खलास करो और मुसलमान ते हवाला करो। अंग्रेजान चितला द पाकिस्तान मुसलमानान वर्ता वेले चे खपके गई मां स्तासु अर्स जमुंग बसरो चिशम दी। संग चितासु गड़ी गई दासे बमुंगम गड़ी। संग चिस्तासु खजे मेहमाने बदलता गड़ी दी पकलबुनु के
داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي. دا نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به. هغه عمري زندګي چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکارو. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص کړو. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی. الله لوی دی که لاډ میکالې لویو؟ نه، لاډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے. چیسکے نہیں مارنا، توڑے. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده، خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي
د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري او چې په لاره روان یي که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه. د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی. دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کول. چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا खलोसी थे मैं जी अनस सा जी अनस था कि मेरी इतनी ट्वीट नहीं हो जैसी. उसने तैयारी गई लगे 50 کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه ستاسو تجربه نه شوه همغه چل دی وایي جتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی وایي ټول وایي جتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی. خو چې د کوم ځای خره وه ملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل. دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران داسې روان خدای بنیاد وباسه چېرته د سړي دامن به هم شی که نه چېرته به سړي هم شی که نه. خدای ته وګورئ سم شئ هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ. عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی. دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ. وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه. ما 3 مړي لیدلي دي 3 مړي 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل راپاسي او ما ته راغاړي وځي. یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ
ویل نه جی ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسو زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګاري او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګریز قانون نه وي ویلی اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب به نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز ځمکه تې چا وانغسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر واله خو مونږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوځي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي
نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. والله که زم دشمن یم، دشمنم والله که یم، تباه کېږئ، غرق کېږئ. خدای ته رجوع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي. ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي. نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو، دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو، پلانې 10% ګران شو. خدای ته وګورئ. یعنی غریب سړی به چېرته پکې لاندې هم نه کیني، پکې لاندې. وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. زدی پکی لاندې نشم کې ناسته. ستا بنگلا فری، بجلی فری، گیس فری، محل فری، خوراک فری، گارد فری، د شاهانو ارس فری، او غریبانو پسې دا دکانداران دي. ټوله ورځ پې سړي ګرځي، دا فارم والی دا څه شی دی لکه اکسایز اینډ ټیکسیشن، اکسایز اینډ ټیکسیشن. هغه ورځ یو راغی اکسایز اینډ ټیکسیشن موزه وزت د ګډې زویا. بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړي دي او په فارم لیکلي دي چې 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا. نہ انکم ٹیکس منم نہ پراپرٹی. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو وخوړی. اوس هم بیا گنجی راوګت کړی دی، گنجی بیا راوګت دی. راتلو سره چپړاسیان کلرکان دی د نوکرونو وویسته، ویل په خزانه بوج دی. نو ما یو غټ سنډا ته ووی، مال ورته ووایه چې کور دې د میردین جومات شاه یو 22 ګریډ سړی وباسه، 2000 غریبان روټۍ پې کېږي. کېږي که نه کېږي؟ نو معتبرو له خو ګریډونه اوچته، 15 نه 16 ګریډ، 16 نه 17 ګریډ، 17 نه 18 ګریډ، 18 نه 19 ګریډ، 19 نه 20 ګریډ، 20 نه 21، 21 نه 22، 22 چې شنو بس په دغو خطو ټیک شو. غریب سړی د کورونو یې سروې وکړه چې 100 فوټه کور دی، فوټوارۍ په حساب باندې به پې باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورۍ او بینډۍ روانې کړي، نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي، ګاډۍ لارۍ کې واچوتې بوي. ولې لکه وایي تا په فوټپات ګاډی روان کړی او زنانه نشي تېرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه. امین کوي. دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی. 500 روپۍ جرم ورکړه. د 100 روپو ګاډی او سبزي نه ده او 500 روپۍ کارپوریشن له جرم. دا انتها ده د ظلم که نه؟ واورئ، که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تېره کړه، زما دې د خدای په ذات قسمي
چې هغه ټوله علاقه به پې الله جهنم ته لیږي ټوله علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوږې اوده شو د حضرت عمر کار به ورسره کیږي قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه که سپی د تندې مړ شو نو الله به پوښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشته د غریب پوښتنه نشته دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سړک کاغذونه ټولوي او هغه خرڅوي دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن ته بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او فلانې ده 60% دا به در سره ښځې مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کې ما ته بس په ارام کښېنه توبه م ده تاله به بیا نه وایم دغو سره به زه څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کړي که زما به د عدنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په 4 مذهبه مسلمان نه زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی رحمان بابا وایي وایي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې و بیڑا دے غر کا شد اقتدار پا خوند گردی سر خورے لگیا ہے تا چے ہرا گڑائی غم دسی موزر خورے زدے ہرا گڑائی وینم چے خپل سر خورے عقوبت بدی او خند دسی نیوزی پا دے ٹکی پوش ہوئی تا چے ہرا گڑائی غم دسی موزر خورے زدی هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چاته له د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اس به برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دے که باور کړې که په قدر په قیمت برلې اسمانې خودبیني مکړه د خاورو بندیوانې میں ویلیو که نه ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچې هم کتلی دي کتلی هم دی که نه زماني مرګ شي
मैं कब कदर पे कीमत पर ले आसमाने खुद भी निमकड़ा द खावरू बंदीवाने बेचारा आजिज़ वर बशे तोर तमला करुस्तम गुंदी द दहर पहलवान कम जमान ब मज़ग़े मातरेज मरीज प्रियुजे सो बसोर प असद उमर तेज रवान द अजल पनकारो बद ताराज का कद दृष्टि दुनिया राज कवि सुल्तान मुरसलान पैगंबरान मर्गी खामोश कर चे खुले वे पसना दरब गोयाने दाद खामयन देखना द कम दलीला चे अज़गी करे पतमा दरहान काफिली चिद यमीन शिमाल बेलीगी ए हाफिज़त बमल्दकम कारवान क़यामत के बाद दो डली जोड़ी यो खी तरफ था यो गस तरफ था खी तरफ था बद जन्नतियानो डलई और गस तरफ था जहन्नमियानो डले भाई नाफिज अलपुरी वही चे काफिली चिद यमीन शिमाल बेलीगी ए हाफिज़त बमल्दकम कारवान चीच तिनाब द गैरो चारो न पजवंदो नकड़े सफर दे ग्रांदे द खतर पलार बपंदो नकड़े पजवंद चे दाराम तोब न दे तोबा कड़ी नहीं पजवंद दे चे दा एरड़े गड़े संभाल कड़ी नहीं द मर्ग न रुस्तो वल्ला चे उठे यानी की लोई आजाब चे पाकिस्तान बला दिलीगी आबद खजो द वजना दिली तबाह की गई लिख चे पखेटा मोड़ दे खजा बरबंडा पख्वाब गिर खरेलो पदे मोटरसाइकिल खजे कर दो उस गिरे वाला पमा चलता तेरी की ना मोटरसाइकिल रू की खजे तमाम खई दादे अस्तासु दुश्मन ना यो ते चीजो खुद नागवरती मैं फर्क गिरो वाला न दा गिरी चे उस जगोरम कना न माता दा खान खबर را یاد شي یو طالب ته ویلی مولا صاحب ستا دا ګیره خدا که زما د سپي دا لکۍ خدا هغې ورته ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي تب په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې څه به کوئ انجام به م څه زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت داغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک د غریب
د جامع او د غریب د ملاست او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کم ملک چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داسې وایي خان راغی وایي کېنه د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي دا شی به مونږ نه کله وځي بس اخري خبرې واورئ نن بېګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي اوس نه ورته زمونږ سلام ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام ټول ورته سلام په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو 14 اگست مبارک ہے بمبان ہے 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده بېګاله به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بېګاله انتها د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تباه کېږئ غرق بشئ ما له هېڅ په لاس نه راځي خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم او که خدای نه مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم عزیزانو تباه کېږئ په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصله راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې دله سره د بچو اوږد عمر ورکړي که دا انتظامات راته ده نه کولی دا دومره حق به مونږ چېرته ویلی شو یا مونږ چېرته دا خپل بندوبست کولی شو تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پوښتنه کوله ویل 7,000 روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دی درشي په اخلاص یې ورکوئ خدای مرکه په خبره پوهېږئ که نه داسې ځان نه به جوړه زما علاقه کې یو سړی دی د هغه رانه بېګا چا تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی
माल 12 बरस कुत्ते दी पूछल नलके दे विच पाई 12 बरस कुत्ते दी पूछल नलके दे विच पाई जहां कड़ी तो डिंगी आई जरा न गई डिंगी आई मलदा द स्पिला कायदा 2 लसकाले च पनचा की केदिम जरावे बस का गई दा बाज सड़े के ख्याल में कर द स्पिला कई नौजा په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی لاج وساته د دې سوی ګیس لاج وساته او دا ټیکسونو د دې لاج وساته معتبر نه اغسته نشه او غریب پسې د ډلې ډلې کوشش کړي په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لاړ شئ کم طرف ته چې جناح صاحب لاړو صدر ایوب لاړو یحیی خان لاړو بوټو صاحب لاړو ضیاء الحق امیر المومنین لاړو اسے زوی ٹوپونا وہی لگیا دے کم نون مسلم لیگ کے جوڑ کو کچھ ضیاء شہید مسلم لیگ دیکھی خوشی لکا شہیدان بشی خدای تباہ و برباد اے دا خدای پا عظیم قہر گرفتار جماعتوں نے شہیدان سکے قرآن شہید کرے دے جماعت سے ٹول قرآن لگیا دے وہ پاکستان کے خپولان دے پیمالی گی خز نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولان دے پیمالی گی کپدیزے کے چاہ دا تعزیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اکلا پولیس بینی سی کنا او پدیزے کے چہ خز ورطرا روانی د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی حفاظت یې او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي قانون یې لاس کې واغوتو کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ تباه به شئ بیړه به م غرقه شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه وایم د دې الله اکبر یو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي ته څه چل کوې ویل نو زه العلي مثلا زه څه چل کوم په مصله زه داسې چل کوم زه دا وایم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله تاسو د خدای غضب وي د سور زامنو را دې طرف ته چې ناست دی او دې بل یو کابلی مولا و مدرسې ته روان وم ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وکړه مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دې کړ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته هغه ستړي به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه دا چل به کېږي مدارس دینیه
مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی اتیانو فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو ایټم بم و پاس نه به وړوکی سورې او لاندې نه به یې دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼی مارغه راوړی و ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکړو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیان یې تباه کړل ویل کېنه مړه مارغان څنګه ته د پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکړه هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼی راوغورځولو لاندې دا سومبی والا دومره سوری یې کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به وي دا طالبان به وي دا دین به وي دا قرآن به وي دا نور به ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کړو قرآن دپاره ځان قربان کړی و که نه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن دپاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو اخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کړو وایه لکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به د خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د معشر په میدان څه کړمه آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دا وو
पता सो वक़ाल अर्रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। या अल्लाह दा ज़मा सुमरा कौम च वलाड़ दे खुदा दे बस्ता पे कुरान पूरी टूकी कौले दा रिट बदर बांधे पे क़यामत के खुदा रसूलुल्लाह कई नु चे पैगंबर रिट कौन के और खुदा उन आदिल बादशाही अगर रिट बना मंजूरी का मंजूर बई नुस्तासु बसान जंग द कुरान तजवन न वक़फ़ कोलो बांधे बा पर क़यामत के रिट पता सुकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह द खपल्लो शान पे खातिर, या अल्लाह द खपल्लो रहम और द खपल्लो करम पे खातिर खुदा पे पाकिस्तान के द खपल किताब निज़ाम रावल, खुदा पे पाकिस्तान के द खपल किताब निज़ाम रावल। या अल्लाह पे पाकिस्तान के द गरीबानों पे हाल बांधे रहम हो खुदाया द गरीबानों दुश्मनान तबाह व बर्बाद के। या अल्लाह द अमरीकी गुरूर मात के, या अल्लाह द अमरीकी गुरूर मात के। या अल्लाह अमरीका सरद मरगरो तबाह व बर्बाद के। खुदाया तदा जोड़ करे मल्क परवरदिगार पे इस्लामाबाद के, खुदाया ते पे इस्लामाबाद के दखपल हबीब पे खातिर मुंग की चिकम बेलारी दी। या अल्लाह टोलो ता हिदायत दने कहो खुदाया जमुंग खजो ता हिदायत दने कहो, जमुंग लुणो ता हिदायत दने कहो, जमुंग बचो ता हिदायत दने कहो। या अल्लाह दादर कुल मल्क परवरदिगार पे दीनाबाद के और या अल्लाह चे द मदरसो और द तालिबानो सुख दुश्मनानी खुदाया तवर ता हिदायत के और का हिदायत नहीं और मेघे मात के। अल्लाह दे तासो सुमरा चे दे जलसे तरागली यही खुदा दे तासो टोल शरी मकासिद पूरा की और अल्लाह दे मुंगा और तासो टोल दा से नेकान की चागा राजी की और जमुंगा खैरत पे खुशी। अल्लाह दे उलमा होता द दिन द खिदमत कोलो दे नजियात तौफीक वर्की। अंत वलीयुना फि दुनिया वल आखिरा तवफ़ना मुस्लिमीना वल्हिक़ना बिस्सालिहीन।